نعم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. 16 نمبر آیت سورة الحج. د پوه کېدو لپاره الله جل جلاله فرمایي آیاتونه ما نازل کړه واضح دي چې هغه کې حق او باطل له یو بل نه جدا جدا شو. حق هم مخامخ شو، باطل هم مخامخ شو. اوس د دې نه پاپله څوک په هدایت راځي او څوک نه راځي. الله پاک وایي هدایت زما خوښه ده چې چاته یې کوم او کوي چاته چا په زړه کې چې انابت رجوع وي. څوک چې الله طرف ته راګرځېدو جذبه په چا کې د حق طلب په چا کې الله پاک هغه ته هدایت کوي. یو سړي پروا نشته جو الله د الله په هم پروا نشته، او یو سړی فکرمند دی جو الله جل جلاله هغه ته نصیب کوي. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ دغرنگ ما نازل کړي دي آیات بینات آیات واضحه وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ او یقینا الله پاک هدایت کوي هغه چاته چې وغواړي. ان الذين آمنوا يقينا هغه کسان چې ایمان راوړل دي، والذین هادوا هغه کسان چې يهوديان دي، والصابئین او بت پرست دي، والنصارى او عیسایان دي، والمجوس او آتش پرست دي، والذین اشرکوا هغه کسان چې مشرکان دي. څو ډلې ذکر شوې: مؤمنان یو، یهودیان دوه، بت پرست درې، عیسایان څلور، مجوسیان پنځه او مشرکان شپږ. دا شپږ کسان چې دي شپږ ګروپونه دي. اشرکو کې ټول لاړل چې الله سره شریک جوړي. دې ټولو کې هر یو چې زه په حق یم، هر یو زمونږ لاره په حق ده، زمونږ دین حق دی. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. يهوديان وایي چې نصارا په هیڅ شي نه دي. لا يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. جنت ته یا يهودي زي او نصارا وایي چې یا به نصراني زي، بل څوک نه زي. مجوسیان د اور عبادت د دې لپاره نه کوي چې موږ اور ته لاړ شو، بلکې دا هغه مقصد څه چې دا حق دی. هر یو ځان ته حق وي. الله پاک وایي چې د دې فیصله به د قیامت پر ورځ باندې کوم. فیصله به کله کوم؟ قیامت پر ورځ باندې به کوم. او فیصله الله د قیامت پر ورځ چې کوي نو هغه بار په قرآن کې واضح ذکر کړی چې د قیامت پر ورځ فیصله دا ده چې اهل حق ایمان والا به جنت ته ځي، دا بقای ټک به دوزخ ته ځي. الله دې زمونږ حفاظت د دوزخ نه وکړي، مونږ دې الله په جنتیانو کې شامل کړي. ان الله یقینا الله پاک یفصل فیصله کی بینهم د دوی په منځ کې یوم القیامت د قیامت پر ورځ. ان الله یقینا الله پاک علی کل شیء شهید په هر څه باندې حاضر دی. علم تر آیتن وینی ان الله یقینا الله دا پارا یسجد له سجده کی عبادت کی دد من هغه څوک فی السماوات چې په اسمانونو کې دي، ومن او هغه څوک فی الارض چې بزمګه کې دي.
والشمس نور والقمر او سپوږمۍ والنجوم او ستوري والجبال او غرنا والشجر وني والدواب او زند سر حيوانات وكثير من الناس او زياد د خلقنا هم سجده کوي وكثير او زياد په انسانانو کې حق عليه العذاب ثابت شه ده پاوی باندې عذاب الله جل جلاله د خپل قدرت او د لوی ذکر کوي چې د انسانان دی आवाज په دې باندې غرور او فخر نه کوي چې زه د الله عبادت کوم او بندگی کوم بلکې په دې کې الله پاک دا واضح کوي چې انسانان ټول نه کوي د الله فرمان برداری ټول نه کوي او د انسان نه علاوه انسان او د پیر نه علاوه چې څه مخلوقات د ټول په ټول د الله فرمان بردار دي هیڅ څوک پکې نه فرمان نشته اسمانونو کې چې څه دي فرشتي دي او اسمانونه دي پزمکه کې چې څه دي هغه حیوانات دي که نباتات دي نور سپوږمۍ دي ستوري دي ونې دي کاڼي بوټي دي دا ټول د الله فرمان برداري کوي د الله د حکم لاندې دي تاسو دا اورېدلي دي چې ټول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم هر یو شی د الله عبادت کوي خو تاسو په عبادت نه پوهېږئ د هغې په عبادت باندې تاسو نه پوهېږئ قرآن کې الله پاک ذکر کوي چې کله چې ما ځمکې اسمان ته ووایي چې تاسو زما خبره منئ دواړه په زور ومنئ که په رضا یې ومنئ که په رضا یې نه منئ نو په زور به یې منئ قال طاعتنا طاعین ځمکې اسمان دواړه ووایي چې الله پاکه موږ په رضا منو ستا خبره دا ځمکې اسمان کې شعور شته که نه ځکه خدای جواب ورکړه که نه وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن من الحجارة لما يهبط من خشية الله بعض ګټې چې دي د الله د یېرې نه غړي د الله د یېرې نه ګټه ورغړي پته ولګي د هغې کې یو مناسب شعور شته د الله په حکم د قرآن د صراحت موافق څومره چې په هغه کې شعور دی هغومره د هغه نه هغه مکلف دی او په هغه باندې زور دی د الله د حکم د منلو نو که فرض دا که انسان دا دعوه کوي چې زه د الله عبادت کوم نو الله پاک ورته وایي چې په انسانانو کې بعضې باغیان شته او په دې بقایي مخلوقات کې یو هم باغي نشته دا انور د الله د حکم تابعداري کوي دا ځمکه د الله د حکم تابعداري کوي دا سپوږمۍ د الله د حکم فرمان برداري کوي دا ستوري د الله د حکم فرمان برداري کوي یو داسې نشته چې خپله ډیوټي پرېږدي یا خپل کار پرېږدي ورځه شپه په هغه ترتیب باندې را روانه ده هېڅ یو شی په هغه کې دا په سپرلي کې دا ونې بوټي زرغونېږي دا د الله حکم فرمان برداري کوي او په خزان کې بیدارېږي کمزوري کله زیړ شي کله سمسور شي کله ښکلي شي کله زیړ شي راوریږي وریږي خلک دې ټول کې دا بدلون چې دی دا د الله د حکم فرمان برداري ده که نور څه شی دی نو انسان په دې باندې باوره کېږم چې زه د الله بندګي کوم انسانانو کې ډېر داسې دي چې هغه نافرمانه دي او د انسانانو نه علاوه په د نور نباتاتو جماداتو کې په فرشتو کې نافرمان څوک نشته ومن يهن الله چالر چالله پاک ذلیل کی فما له من مکرم نو نشته داغه لپاره څوک عزت ورکوونکې الله جل جلاله په خپل عبادت کې انسان له عزت خېده دا الله مخې ته په عاجزۍ کې الله پاک عزت خېده عزت دا الله په عبادت کې الله پاک انسان له عزت خېده په دې کې شرافت خېده څومره چې د الله مخې ته عاجزي کوي دومره الله جل جلاله د عزت ورکوي تاسو ګورئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د عاجزۍ انتها ته ورسېد نو الله پاک سبحان الذي اسرا بعبده هغه عاجز بنده هغه خپل غلام مې بره وخېږه لکه په حکم منلو کې انتها کړې وه نو هغه مې عرش ته وخېږه نو عزت د الله په دین کې دی عزت د الله په عبادت کې دی د الله په خبرې منلو کې دی او چې د الله د خبرې نه نافرماني کوي نو هغه ذلیل دی چې کوم سړی نافرمانه دی هغه به الله ذلیل کوي او چې څوک چا لره الله پاک ذلیل کوي نو څوک داسې شته چې هغه له عزت ورکړي
عزت ذلت د چا په لاس کې دی؟ د الله په لاس کې. یاد ساتئ په ځان خیالاتو باندې تصوراتو باندې عزت نه جوړیږي. پوهېږئ تاسو د عزت اسباب اختیارول په هغې نه ذلت راویستل دا د هغه ذات کار دی چې هغه د عزت او د ذلت مالک دی. ټول اسباب به ستا د عزت فوراً به ذلیله شي، د خلکو د سترګو نه به راوغورځېږي. لکه ته د بل په ذهن کې د بل په زړه کې ته قدر څنګه پیدا کولی شي؟ خپل دا د چا کار دی؟ لکه د بل انسان په زړه کې خپل قدر پیدا کول په خپله کېږي؟ دا څوک پیدا کوي؟ الله. دغه ته خو عزت وایي که نه؟ د بل انسان په زړه کې خپل باره کې نفرت پیدا کول دا د انسان کار دی؟ نه دی. نفرت ستا د بل په زړه کې ستا محبت دی، د بل په زړه کې ستا بې قدري ده. دا د برې نه فیصلې دی. عزت مالک الله دی. تعز من تشاء وتذل من تشاء. چاله چې خوښه شي عزت ورکوي، چاله چې خوښه شي ذلیل یې کوي. خو یاد ساتئ الله جل جلاله چې چاله دین ورکړي که نه هغه له عزت ورکړي، چاله په دین باندې د عمل توفیق ورکړي هغه باندې د عزت اراده کړي. او څوک چې بېدینه کړي دی ذلیله کوي. که فرض دا که په دنیا کې ذلیله نه کوي آخري انجام او د قیامت ورځ خو د ده ذلت دی. اصل عزت په څه شي کې دی؟ په دین کې دی. دین. الله اکبر. ومن يهن الله چالر چې الله پاک ذلیل کی فما له من مکرم نو نشته دی د هغه دپاره څوک عزت ورکوونکی. زما واسطه زده که د دې بل شي ته په ایمان ووځه ولاړونه مخکې پراته دي. د چا واسطه زده؟ تاسو پکې منځ کې غوږې خېلې چې دې څه دی دې ته نه بس د سترګو نه پته لګي چې ورکې چې دې څه وایي که نه هغه ته پکې غوږ کېږي دې ته غوږ کېږي. الله اکبر. ومن يهن الله چالر چې الله پاک ذلیل کی دی. خو ګوره د عزت اسباب په خپله جوړوي. که دا کار نه کړو دې سره مې عزت جوړېږي. او د عزت طلب کوونکي ته عزت چېرته نه میلاویږي. یاد ساتئ د عزت طلب کوونکي ته عزت چېرته نه میلاویږي. چې عزت سړی غواړي خو دې کې دعوه ده که نه؟ دې کې څه شی غواړي؟ دې کې څه شی دی؟ دعوه ده. هغه کس له الله پاک عزت ورکوي چې څوک ځان ذلیل حسابوي. تاسو په دې نقطه پوه شوئ؟ سړی دا کوشش کوي چې زما عزت زیات شي، بس دی به لاله راغورځېږي، دی په کته روان دی. د لار رانه کړې ده، لارې غلطه اختیار کړې ده، ځي په کته او کوشش ته پورته تلو کوي او روان چېرته دی؟ په کته دی. ته ووایې چې زه په زما معاشره کې د دې تمام مخلوق خدمتګار یم، د دوی د خپو خاورې یم. الله پاک وایي ته د دوی ټولو سر ګل یې. چلے کہ دانا خاک میں مل کر گلی گلزار مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ غواړې نو چلو کا ځان ذلیله کا ځان خاورې کا خاورې الله به دې اوچت کړي. په دې نیت باندې ځان خاورې کوي چې ما الله اوچت کړي، ما عزت راکړي، بې درواغه کړه. پوهېږه په دې خبره؟ هلکه عاجزي دې دپاره کوي چې زما عزت جوړ شي دنیا کې، نو بیا دې چلو کو. نه پوهېږه په دې خبره باندې آرام کا خس پې دی. عاجزۍ کې نیت څه شی دی؟ چې حقیقت زما دا دی، دا زه نام و نمود دپاره نه کوم، نه څه د عزت حاصلولو دپاره کوم. زما حقیقت دا دی، ما ته د الله طرفه دا حکم دی چې ته عاجزي وکړه. ما ته عاجزي چاته وکړه؟ الله ته عاجزي وکړه. ځان کمزوري ځان په ټولو کې سپک حساب کړه، الله په مخ کې عاجزي وکړه. عاجزي چې الله رضا شي، الله باندې خوشحاله شي. عاجزي په دې نیت باندې کوه ته بیا ګوره او نتیجو ته دنیا کې مه پته مه کېږه. نیت بس تا د نتیجې د دنیا نه دا کار کوم، دې کې چل کېږي، مال کې برکت راځي، په دې کې په رزق کې برکت راځي، په دې کې صحت کې برکت راځي، په دې کې اولاد کې برکت راځي. د دې څیزونو نتیجو ته عبادت کوي او نتیجې ته د دې پته مه کېږي چې دنیا کې به دا څیزونه میلاو شي. دا کارونه دا بدنیتي ده، دا صحیح نیت نه دی، دا اخلاص نه دی. نتیجې به کوم ځای کې غواړو انشاءالله. دا د څه شي میدان دی؟ د څه شي دپاره؟ آخرت دپاره دی.
دنیا کې هیڅ شي ته دا نه پته نه کېږي چې ما ته به دلته درس مونږ کو ته کور ته زموږ چل وشي بالغ لاندې میټر شي پیسې شي وړي که نه جوړو چې درس نه واپس زموږ هغه جوړ موټ دی خبره پوهېږئ مونږ نتیجو ته په دنیا کې نه پته نه کېږو الله پاک د دین برکت دی مونږ باندې نازلي هغه د الله خپله خوښه ده پوهېږئ د قرآن د دین برکت دی الله پاک مونږ له راکوي هغه د الله خپله خوښه ده خو مونږ به عبادت نیک عمل دې دپاره نه کوو چې د دې ثمرې چلو شي دنیا کې ورته بیا پته نه چې ما ته دلته ثمره میلوي شي دنیا دپاره نه آخرت دپاره دنیا کې زمونږ نه مخکې ډېرو خلکو دا کوشش کړی دی ډېرو خلکو چل کړی دی دا کوشش یې کړی دی لکه ابوالعز یو سړي شعر وی که نه خو مفهوم یې داسې و چې دا زما او د دې ځمکې مقابله ده زما او د ځمکې مقابله ده ځمکه وایي ته زما یې زه یم چې ته زما یې زه ځمکې ته یم چې ته زما یې لکه دا پلانکۍ ځمکه د چا ده سړی دې زما ده که نه نو زه ځمکې ته یم چې ته زما یې ځمکه ما ته وایي چې ته زما یې دا مقابله چې دا زما پلار نیکه بیلل ده نو زه به یې څه وګټم پوه نه شوې پرې دا مقابله چې د ځمکې او زما ده دا زما پلار نیکه هم بیلل ده ځمکې وي ته زما یې دوی وایي چې ځمکې ته یې وایي چې ته زما یې او ځمکې وګټله او هغه یې ځان ته راښکړه نو ما تا به دا وګټو نه هېڅ شی نه شي ګټلی خپل توجه آخرت ته کړو فکر آخرت ته کړو لویه سخته مرحله راته پرته ده عزتمندو ګپ خبرې نه دي ټوکو خبرې نه دي د فکر خبرې دي الله زموږ تاسو آخرت فکر پیدا کړي ذکر کوو که نه کوو استغفار د یارې غږ نه شم کولی کوم غیبت هېڅوک هم نه کوي کم سے کم د غیبت په وخت کې موږ سوچ وکړو چې دا زه بد کوم دا فکر دی الله زموږ نصیب کې دی خو ګورئ تاسو ما ته غوږ کېدئ چې دا فکر موږ ته نصیب شو الله پاک به موږ د غیبت نه توري کړي چې کم سے کم د غیبت په وخت کې زما دا فکر یې که نه چې دا زه بد کوم زه څه چل کوم ناروا کوم دلیل ولا نه ګورم خو دا زه څه چل کوم بد کوم یاد ساتئ ویونکي اورېدونکي دواړه یو شانې ګناهګار دي دواړه یو شانې ګناهګار په دې کې دا نشته د یو سړي ژبه لګیا ده د بل غوږ لګیا دی غوږ د چا دی ژبه هم د دې انسان یو عضو دی غوږ هم د ده عضو دی یو چې غیبت کوي بل یې اوري خو د یو ژبه ده د بل غوږ دی کوي دواړه په ګناه کې اخته دي خو دا احساس موږ ته وشي چې دا زه بد کوم ما خپلې نیکیانې راواغستې هغه له مې ورکړې او د هغه ګناهونه مې راواغسته خپل په سر مې پاڼ کړل تاسو پوه شئ چې دا سوچ کوو نو الله پاک او د ما تاسو ته ویلي چې د عزتمند سړي کار غیبت کول نه دي د دروند سړي کار څه شی دی غیبت کول نه دي غیبت کول په خپله د سپک خوی مظاهره ده دروند خوی مظاهره ده نه ده اړو دغه اسلام نه قطع نظر موږ وګورو د شرافت تقاضا دا ده چې زه د خولې نه د چا بده نه باسم پوهېږئ تاسو دا شرافت تقاضا هم ده نو غیبت به نه کوو اوس په چې خپلې نیکیانې چېرته به نیکي کړي یا په خورو ایله هړ به یو نیکي کړي که نه هغه به چلو شي بل له به ورکړو او که نیکي نه کړي د هغه ګناه راخله په خپل سره زما د خپل کم دي چې د بل ګناه او په دې کې هغه ته څه نقصان وشو ما ته کومه فایده شوه په غیر د دې نه چې ما ځان د هغه ګناه راواغست په خپل سر نه یا خو زما دا ایمان نه دی چې په دې غیبت سره د هغه ګناه یا زما نیکي هغه نه ورکولی کېږي یا د هغه ګناه ما له نه راوړی کېږي او که دا زما ایمان وي او دا زما پیغمبر ویلي او زه مسلمان یم نو کم سے کم د غیبت په وخت کې دې خبرې ته به زموږ خیال وي که نه که نه به بیا که مونږ غیبت په اوسات کوو نو څه به شي 2 منټو کې به ته ځان خلاص کړو که نه ځکه فوراً ما کم سے کم دومره خو الله پاک به د انسان په زړه کې څه شی ایښی دی که نه چې هغه نیکۍ طرف ته سړی میله کوي نو د ډېر په ځای باندې به لیک شي آخر به چلو شي ختم به شي ختم کوشش وکړو بعضې ملګرو داسې څوک شته چې هغه غیبت مکمل عهد یې کړی یو خس یې نه کړی داسې کسان وو چې هغه 50% ټیک شوی دی 50% پرېښی ماما وایي پرېښی دی نیمې لاغلی 50% راغلی جزاک الله سپین دی ماما هم دی جزاکم الله 50% جی 50%
माशाअल्लाह, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मामा 50% हुए पूरे। हाँ औश्ते जज़ाकल्लाह अहसन जज़ा। अल्लाह पाक दे मुला तौफीक राखी, तौफीक पे चोक राखी और चीशी सरा राखी, जिक्र सरा और पे दुआ सरा राखी, पे जिक्र सरा पे चीश सरा दुआ सरा। दुआ गाड़ो कि न गाड़ो, सोक सोक दी 15 मिनट दुआ गाड़ी मानजा पसीना फर्ज मंजुन पसीना यामा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। फर्ज मंजिल जुमा तरह से इज्जत खुला के 15 मिनट दुआ पे पूरा की करना ताना 15 मिनट आवाज दुआ द पार की इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ता जजी को बने को अमल तौफीक रखे और गुनाह में बच के मदद दुआ ने पे इखलास सर अल्लाह ने गोड़ो जिक्र को तौफीक पे चुक रखे गुनाह ने बच को ले चा कर दे और नेके तौफीक वर को ले चा कर दे जमन से वस्ते का जो मुंग गुनाह पर तो मुंग बगैबत पर तो या मुंग बयनी क्यों मुंग या पर सुभान अल्लाह ने शुक्र है। ومن يهن الله تعالى चला पाक जलील की फमा लहू मिन मुकरिम निश्त दे दावद परा चूक इज्जत वर्क उनके इन अल्लाह यफअलु मा यशा अल्लाह पाक कैसे चुखशी पकौल के अल्लाह पाक मुख्तार कुल अल्लाह पाक चुकी चुकी मैंने कोले निश अगर बारान ने कहो चाहे सच करे कुजोले शो आज उस वरी सोखी और सच के मनी कोले शीशे नहीं दिराजी अल्लाह पाक चितो बड़े जाने के तमाम दुनिया खलक राजा मशी अल्लाह पाक निश मनी कोले दे करना वकज़ालिक दवरंग अंज़लनाहु मा नाज़िल कर दी आयातिन बय्यिनातिन वाज़िहा दलाइल व अन्नल्लाह यकीनन अल्लाह पाक यहदी मन युरीद हिदायत के आगा चाहता चोए वाड़ी इन्नल्लज़ीना आमनू यकीनन कसान ची ईमान रावड़े दे वल्लज़ीना हादू कसान ची यहूदियान दी वस्साबिईना बुत परस्ती वन्नसारा ईसायान दी वल्मजूसा आतश परस्ती वल्लज़ीना अशरकू कसान ची शिरक इन्नल्लाह यफ्सिलु बैनहुम अल्लाह बफैसलो की ददी पमेंस की यौमल क़ियामत द क़यामत परस इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन शहीद यकीनन अल्लाह पाक हर समय गवाह दे अलम तरा अन्नल्लाह एतनबिन यकीनन अल्लाह पाक यसजुदु लहू सिजदा कई दद पारा मना वसुक फिस समावात इच बासमानुन की दी वमन अवहा वसुक फिल अर्द इच बजमक की दी वशम्सु नवर वल्कमर वस्पुगमई वन्नुजूम औस्तूरी वल्जिबाल वघरुना वश्शजर अवनी वद्दवाब أو زندسر وكثير من الناس زيادة خلقنا دون سجدكي وكثير حق عليه العذاب और ढेर दस खलक दिन से साहिब छेदे पावे बंदे आजाब दना फरमाने दलासा वमन युहिनिल्लाहु चालर जल्ला पाक जलील की फमालहु मिन मुकरिम नु निष्ठ दे दावद पारा चोक इज्जत वर्क उनके द हसद इंतहा दे इज्जत चाला वर्कड़े दे अल्लाह पाक नु जमंगा दागा इज्जत न देखो खो नु दामन पाल्ला इतराज को पोई के तासो यो सळे अल्लाह पाक जलील कड़े दे मुन बागे मने खपायो दा जमंगा चिशले दा अल्लाह पकड़ो मने इतराज न दे माल अल्लाह इज्जत न दे रखड़े मुझे इतराज पचा को मा तो अल्लाह को बल्ला वर्कड़े दे